السلام علیکم. زمانم مظفر شاه دی. یو افسوسناک خبر نه تاسو خبرو. یو بده پیښه مخې ته راغلې ده د سوات علاقه د تیندوډاګ چرته چې په کور کې سلندر بلاست شوی دی او د دغه په نتیجه کې درې ماشومان چې کم دي هغه په دې کې زخمیان شوي دي، بیا دوه پکې وفات هم دي. د دې ټولي واقعي په حواله باندې مونږه رابطه کړې ده د 1122 سوات ترجمان نیاز خان سره. د هغوی نه تفصیلات اخلو. نیاز خان، دا کومه واقعیت چې مخې ته راغلې ده د دې تفصیلات را سره شریک کړئ. مظفر شاه صاحب ډیره مهرباني. جی بالکل، دا نن سحر چې دی په 9:28 باندې چې دی د ریسکیو 1122 سوات کنټرول روم ته اطلاع ملو شو چې په تیندوډا کې چې دی د عمرزاده په کور کې چې دی نو سلندر بلاست شوی دی، چې د هغې په نتیجه کې چې دی نو درې ماشومان چې دي نو هغه په دې کې سوي دي. د ریسکیو 1122 کنټرول ته چې کله اطلاع ملو شو نو فوري طور د ریسکیو 1122 امبولانس چې دی هغې موقع طرف ته لاړل. کوم ماشومان چې سوي هغو په امبولانس کې طبي امداد ورکړو. د هغې نه وروسته چې دی نو هغه سنټرل هسپتال سیدو ته چې دی منتقل کړل شو. دې حادثه کې چې دی نو درې ماشومان سوي وو چې په هغې کې یو زخمي وو چې د هغه نوم محمد و او د هغه 6 کاله عمر و، او د دې نه علاوه یو سلیمان و چې د هغه 3 کاله عمر و، یو سمیع الله چې د هغه 14 کاله عمر و. هغه چې دی نو مینګوري هسپتال ته چې دی سنټرل ته هغې ته شفټ کړي دي. هلته کې چې دی نو ډاکټرانو د دې دوو ماشومانو د مړونې تصدیق کړی دی. جی